امریکا یو ځل بیا په افغانستان باندې د حملې اراده لري. ټرمپ په خپل بیان کې ویلي دی چې بګرام ایربیس د امریکې دپاره لازم دی ځکه چې په یوه ګنټه فاصله کې دی ته چین پروت دی او هلته کې هغو اټمي هتیار جوړوي. نو بګرام ایربیس خو په دې قبضه کې خو په چینا باندې دی حمله نشي کولی ځکه چې د چینا سره کومه ټکنالوژي ده نو هغه ټکنالوژي د امریکې سره هم نشته. خو خالي افغانستان ته یې چل جوړ کړی چې په هغې کې کم حکومت دی او کم افغانستان لږ مخکې روان شوی دی نو د هغو هغه حکومت چې دی دا خرابوي. بل لکه تاسو طالبان وګورئ نو د هغو سره دومره ټکنالوژي چې دا نشته. که هغو حمله وکړه نو په لس منټه کې چې دی بګرام ایربیس هغو قبضه کولی شي ځکه ټکنالوژي د دې سره نشته. که د امریکې نه میزایل راویشتې نو هم هغه بګرام ایربیس او افغانستان چې دی دا ویشتې شي او 10,000 پوځ راوغورځوو نو هغه قبضه کولی شي. د دې نه مخکې هغه وتلي وو خو طالبانو چې دی هغه دمې ته نه پرېښودل. را به شي قبضه به کوي خو دمې ته یې نه پرېږدي. ځای په ځای چې دی هغه پرې حملې کوي. ټکنالوژي د هغو سره نشته او جذبه چې ده د هغو ډېره زیاته سیوا ده. خو دلته کې طالبانو له دا پکار دی چې هغه په ټکنالوژۍ باندې چې دی په دې باندې کار وکړي نو د دې نه وروسته بیا لږه ډېره مقابله چې ده هغه د هغو کولی شي. که دغه شانتې نو په لس منټه کې هغو بګرام ایربیس چې دی دا قبضه کولی شي. بل لا چې په افغانستان کې بدامني راشي نو د دې سره زموږ په ملک کې چې دی هم بدامني راځي. تېر شوی وخت په تاسو ته یاد دی چې په هغې کې کله په افغانستان کې جنګ نو دلته په پاکستان کې چې دی هم ورسره حالات خراب وو. بل لا د هغو حکومت چې دی 15 کاله 6 کاله یا 10 کاله چې دی چلیږي د دې نه سیوا چې دی دا نه چلیږي ځکه یو نه یو ملک چې دی یا به دې باندې حمله کوي یا طالبان چې دی هغه حکومت ختموي لکه څنګه تېر شوی چې ختم کړو. د دې نه مخکې هغه امریکې راوستو هغې نه مخکې چې دی هم د طالبانو نو دغه شانتې حکومت چې دی دا په دې کې نه پاتې کېږي. نو اوس د هغو اراده چې دی دا دوباره د هغه چې بګرام ایربیس چې دی دا موږ قبضه کړو او موږ ته چینا چې دا نږدې ځکه زیاتې معاهدې چې دي هغه د چینا سره کړی او چینا په افغانستان کې لږ ډېر کارونه چې دي دا هم شروع کړي. نو تاسو را سره خپل رایه چې دی دا شریک کړئ چې امریکا دوباره په افغانستان باندې حمله کولی شي که نه شي.